السلام علیکم. د دې سوشل میډیا فایده دا ده چې اوس د دنیا نه ګلوبل ویلیج جوړ شوی دی او ته داسې ښکارې لکه چې په یو کلي کې زما دا ویډیو د دنیا ډیرو ملکونو ته ځي د خلکو د خدای عزت وکړي چې دا ګوري. خو نن درته یو ډیر اهم مسله وایم او دا راته نشاندهي وکړه په ملیشیا کې یو غیرتي پښتون دی د اظهار په نوم سره. هغه زما ویډیوز ګوري، فالو کوي، نو هغه راته وایي چې لالا په د ملیشیا کې نن سبا یو ډیر عجیبه کار شروع شوی دی چې د پاکستان نه د پنجابیان راځي په پاکستانی پاسپورت باندې او دلته بیا کار روزګار نه کوي، صرف خیر غواړي او دغه خلکو زمونږ دپاره ډیر د بدنامۍ باعث دی ځکه چې موږ دلته ډیر په عزت سره خپل روزګار کو وخت مو تیر کړی دی او اظهار د یو څو کیسونو وي چې خلک ډیر په بد نظر بیا هغه هندوستانیان بنگلادیشیان موږ ته په بد نظر ګوري. نو دا خبره ډیره صحیح پدې ده چې تاسو کتلی مخکې ورځ د پاکستان یو غټو افسرانو په پریس کانفرنس کې دا انکشاف کړی چې په دنیا کې یا په سعودي عرب او په نورو ملکونو کې څومره د بیکاریان خیرګړي ونیولی شي نو 90% پکې پاکستانیان دي. د پاکستان حالات د رژیم چینج نه پس خراب شوي دي او خلک ډیر بهر ملکونو ته ځي، خو پکار ده چې دا خلک هلته کې روزګار وکړي، څه کار وکړي. دوی اسان کار مونته دی، بس خیر غواړي او په خیر باندې د ملک هم بدنامي کوي او هلته کې چې کوم هغه غیرتي کمیونټي ده د هغوی هم بدنامي جوړیږي او بیا هغوی ته هم خلک په سپک نظر ګوري چې یاره تاسو ټول جوړ داسې خیرمار یې. نو د اظهار د ګیله د ملیشیا نه کړې وه، ما وی چې تاسو ته ووایم دا ویډیو ډیره شیر کې چې د غټو افسرانو ته ورسي او هغوی د دې مخنیوي وکړي چې نور دا خلک د پاکستان د بدنامۍ باعث نه جوړیږي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي، کمنټ پې لازمن کې او ویډیو شیر کوئ چې څومره دا ډیر شیر کېږي دغې بې حسه افسرانو ته ورسي چې دغسې خلک چې کم د پاکستانی پاسپورت باندې بهر ملک ته ځي او خیر غواړي او د پاکستان د بدنامۍ باعث جوړیږي او هلته کې چې کومه غیرتیان او تکړه پښتانه پاکستانیان دي د هغوی دپاره د بدنامۍ باعث جوړیږي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.